هر انسان د دې وګی دی چې ماته د یو مونځ د یو عمل پوره ثواب ملو شي، نو پوره ثواب به څنګه ملاویږي؟ د جمعې مونځ پوره ثواب چاته ملاویږي؟ د دې دپاره خپل شرایط حدیث پاک کې بیان شوي دي. نو عزتمندو دې ته غوږ کېدی چې د دا شرایطو من خیال وساتو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اغتسل یوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له زهرا. چې کوم انسان دا غواړي چې زما د جمعې مونځ صحیح طریقې سره ادا شي، او چې کوم انسان صحیح طریقې سره جمعې مونځ ادا کوي د هغې خپل شرایط دي، په هغې باندې نبي علیه الصلاة وسلام یو لوی فضیلت بیان کړی. نو چې کوم انسان وایي چې د جمعې دا فضیلت ماته میلو شي، هغه به د دې شرایطو خیال ساتي. هغه فضیلت دا دی، نبی علیه الصلاة وسلام وایي چې کوم انسان دې شرایطو سره د جمعې مونځ وکړو نو د دې جمعې نه واله تر مخکې جمعې پورې چې څومره ګناهونه شوي الله رب العزت ورته معاف کوي. دا کفاره شي د ده دپاره. اوس دا څه طریقې سره ادا کول دي چې یو جمعه زموږ د بلې جمعې دپاره کفاره شي، بلکې یو حدیث کې ورسره دا راځي چې د یو هفتې او د 3 ورځو ګناهونه معاف کیږي. ځکه وایي قرآن کې راځي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. څوک چې یو نیکي وکړي نو الله ورله 10 نیکیانې ورکوي. نو چې د یو ورځې خیال وساتو نو الله به د 10 ورځې د ګناهونه معاف کوي. یو هفته کې خو 2 ورځې دي، نو 3 ورځې به پکې سیوا نورم ګناهونه د معاف کیږي. نو د 10 ورځو ګناهونه چې جمعه صحیح طریقې سره ادا کړي د انسان معاف کیږي. څومره آسان دین دی. هر انسان وایي زه ګناهګار یم، او هغه ګناهونه ورځ په ورځ زموږ زیاتېږي کمیږي نه. وجه دا ده چې موږ اعمال صحیح طریقې سره نه ادا کوو. ګینې چې دیني اعمال صحیح طریقې سره ادا کړې ډېر ګناهونه دې سره معاف شي. نو هغې دپاره څه طریقه ده شرایط چې کفاره ګرځي د جمعه د ګناهونو دپاره؟ یو چې انسان د جمعې په ورځ غسل وکړي. چې کوم انسان غسل نه دی کړی د جمعې ثواب ملاویږي، جمعه ادا کیږي، خو دا ثواب به ورته نه ملاویږي. من اغتسل یوم الجمعه، یو انسان غسل وکړو د جمعې په ورځ. دویم ومس من طیب امرأته، د ښځې نه عطر واغست هغې ولګول. عموما ښځو سره عطر زیات د فیشن سامان، ښځې ته وایي لږ عطر راکه که هغې سره وي. د ښځې نه عطر وغوښتل، خوشبو یې ولګوله، عطر او دغه رنګې سینټ یې ولګول. ولبس من صالح ثيابه، او په خپلو کپړو کې چې د ده د ټول نه ښه مزېداره کومه جوړه ده هغه جوړه یې واغوستله. دریم غسل یې وکړو، عطر یې ولګول، جامې صفا سوتره واچولې، یا چې کومې جامې د دې خوښې دي د جمعې مونځ ته هغه کپړې واچولې چې دا د جمعې مونځ دی چې الله خوشحاله شي. او بل څلورم کار یې دا وکړه لم یتخط رقاب الناس، چې د جمعې په ورځ د انسان د پاسې خپه وانړوله. یعنې شروع نه راغلی پیله صف کې کېناست، داسې نه چې وروسته راځي او بیا د چا د اوږې د پاسه خپه واړی، دا سړی دا ګناه کې راځي. څلورم کار یې دا وکړو چې د چا د اوږې د پاسه د شولډر د پاسه یې خپه وانړوله. او پنځم نمبر ولم یلغو عند الموعظه، چې کله وعظ کېدو او بیان کېده نو د فضول کارونه کو. فضول کار دي ته وایي چې لاندې انسان څه شی راوالي خزلې مزلې هغې سلوبې کوي، یا لاندې په دغه باندې په ګوته باندې لیکل کوي، یا پین یې راغستې هغې کې، یا موبایل دی موبایل کې ګوتې وایي، هسې ورته ګوري. دا ټول لغویاتو کې راځي. لغوه کار دو ونه کړو پنځم نمبر. نو دا 5 شرطونو سره چې کوم انسان د جمعې مونځ ادا کو نو کان کفارة لما بینهما، دا مونځ به د ده د بلې جمعې نه دې جمعې ترمنځ دپاره ټوله کفاره شو. خو چې کوم انسان لغویات وکړو، خلکو د پاسه واوړېدو، یا دا نور کارونه چې کوم ذکر شو غسل یې ونه کو او اهتمام سره یې ونه کو، نو نبی علیه السلام وایي کانت له ظهرا، بس ده داسې دی لکه د عام غرمې مونځ یې شو کو، د جمعې مونځ یې نه دی کړی. په دې وجې نه عزتمندو د جمعې په ورځ موږ بازار هم بند کو، دکان هم بند کو، کور هم پرېږدو، بیان هم مخکې راشو. نو د دې یو څو خبرو خیال ساتل پکار دي.